السلام علیکم. عدنان حیدر یم. یو ځل بیا تاسو په خدمت کې حاضر شویم. کتونکو د کورمې حالات نن څنګه یو او د 2-3 ورځو نه حالات څنګه دي، د دې حالاتو وجه څه ده. نن دریمه ورځ ده چې په کورمې کې حالات انتهایی کشیده دي. هغه وجه دا ده چې سوشل میډیا کوم غلط استعمال وشي، هغه د وجه څوره علاقې چاهی هغه شیعه دي که چاهی هغه سنیان دي چاهی هغه کوم یو قوم نه دا ټولو ته د هغه سزا ملاویږي. 3 ورځې مخکې یو سپیس کې هغه کې دوه طرفه کنځل زیاړې کېدلې او هغه کې د یوه کس پله ویډیو اوچاته شوله یا یوه کس پله څو خبرې اوچاته شولې چې هغه کې د امهات المؤمنین او د صحابه او شان کې ګستاخي شوې وه او دې نه هټ کې د محلې کوم کسان و هغه سپیس کې هغوی طرفه هم داسې نازیبا الفاظ استعمال شي او د امامانو توهین وکړي شوی یا د امام خمیني توهین وکړي شوی. دا ویډیو کومې دي اول داسې هغه وخت هغه نه بعد زه تاسو سره څو خبرې شیر کوم. سندیس بچیو سندیس کې سندیس حرامیانو د امام موسی کاظم الله دا به د تاسو د کتابونو نه ثابتو مخه صار شیادو په مورګن فوده Gospodine Ređas jode da imam jode da تو بلاسانی ما موقع ملاقات چه کوم رکھتے ټارګټ کړي غونډې د 9000 پندغو کافیرو ده. زه خو ته قسم وخورم که ورته پرې راوړېدم نه خو یې بیا والا کې علي پرېږدم نه خو بیا خدای کې خدای پرېږدم. قسم په خدای دی چې ورته په زاړه انداز باندې راغلم که نه دوی به زه راته مې پرتوګې تخین کې واچتم. دغه ویډیو نه بعد په کورمې کې حالات کشیده شو او احتجاج کوم سلسلې د هغه شروع شولې او شیعه کافر نارې ولګېدلې. یو سوال دا پیدا کېږي چې آیا یو کس د صحابه او شان کې ګستاخي وکړه، هغه مزاحمت هم شو، هغه گرفتاری مطالبه هم شوله، خو بل طرفه د ټول مذهب توهین کېږي، هغه ته شیعه کافر نارې لګولی شي یا دغه ته یوه مذهب ته کافر نه ویلی شي. آیا دا توهین نه دی؟ آیا دا د یوه مذهب حد تک نه دی؟ دا آیا دا یوه مذهب باندې الټا الزام لګولی نه دی؟ بېشکه. او هغه حالاتو نه بعد هغه رد عمل کې چې کومې 2 واقعې وشولې چې 2 کسان ټیم باندې شهیدان شول، هغه نه علاوه 4 کسان اوس هم زخمیان دي چې هغه هسپتال کې اوس زیر علاج دي. نن دریمه ورځ ده چې په دغو حالاتو وجې ضلع کې کوم انټرنیټ سرویس دی هغه نشته، د انټرنیټ بند دی او دې نه علاوه روډ چې کومه دی هغه باندې آمد و رفت نه کېږي. روډ د وخت یو هم ضرورت دی ویلې چې زیاتر خلک آمد و رفت کوي، څی رڅي چوک بهر چا ویزې دي چا سبق دي چا سکولونه چا یو چا بل څه. دې نه علاوه انټرنیټ کومه مسله دی چا آنلاین کاروبار دی یا نورې داسې انټرنیټ سره ریلیټیو کومې مسلې دي هغه خلک فیس کوي. خو روډ یوه داسې مسله ده چې هغه باندې روډ د حکومت ذمه دی، روډ د حکومت دی او د حکومتي روډ ته خلک راوځي او احتجاج کوي او هغه بندوي. نن هم پرون چونکې یوه جرګه شي هغه کې دا رضامندي شي وه چې کوم هغه قیدیان و چې هغه 2 طرفه نیولي شو هغه یو بل ته حواله کړل. هغه نه علاوه دا خبره شوې چې کوم روډ دی هغه به چلیږي. خو نن هم ځینې کسان راوتي و روډ کې چې هغوی به خبر ذرایع نه دا خبر راغله چې هغوی شناختیان هم چک کول چې آیا دا کورمې والا دی یا اهل تشیع دی او که نه دی هغه یې ودروله. نو دا شی کیسې نن یو به خبر ذریعه نه او هغه خلک چې هغه د کلي والا هغه نه دا خبرې راغلي دي. نو روډ چې کوم نن بیا بند و تر اوسه پورې حالات مغشې دي، کړکېچن دي، انټرنیټ نشته، روډ بند دی او دې سره خلکو ته مسالې دي. جرګې کومه دي هغه بېګایه حکومت او 2 پریکو منځ کې شي و بیا هغه نه بعد د اهل سنت او د اهل تشیع مشرانو منځ کې شي و ځینې مذاکرات هغه کامیاب شي، خو په باوجود نن بیا ځینې اقدامات وشول چې هغه د وجې امن چې کوم دی هغه بیا برقرار نه شولو. نو حکومت هم دا ذمه دی چې روډ په کار د کولاو شي او انټرنیټ 3G 4G کوم سرویس دی هغه د په کار دی بحال کړي. خو هغه کسان چې هغه د سوشل میډیا غلط استعمال کوي هغه د په کار دی قید کړي، هغه د په کار دی ونیسي، هغه ته د په کار دی سزا ورکړي. نن یو کال مخکې دا شی یوه مسله پیش شوله چې هغه انټرنیټ یې بند کړو. هغه نه بعد اسسټنټ کمیشنر یوه ویډیو راوبسله چې دې نه سته څوک څه داسې غلط پیغام شیر کړي یا غلطه ویډیو وکړي هغه ته به سزا میلیږي، هغه ته ګرفتار کېږي. خو هغه نه بعد تر اوسه پورې یوه ګرفتاری نه ده شي، یو کس یې نه دی نیولی
او کومه د هغه واجب دا کومه سلسله ده دا هم جاری ده. که داسې حکومت څو کسانو ته کړي سزا ورکړي نو دا کومه سلسله ده دا به بندیږي. او کار مې کوم حالات دي هغه نن دا اوسه پورې انټرنیټ نشته، روډ بند دی او هیڅ قسم ته مذاکراتو کې نه پیشرفت نه دی راغلی. حالان کې بیګا مذاکرات شي نن هم په بلشویلو استه سدې هغوی دوو طرفه حکومت سره څه جرګې روانې دي، هغه اپډیټس کوم هغه به مو تاسو سره شیر کړو.